موږ نن د علماو جلسې له راغلي وو او دې ښکېک ته پرې نه ښودمه زه ډېر په مینه راغلی وم او ما جنډم په سر لګولې وه او دا جامې ما جوړې کړې وې ما هر مشر ته ویلې چې ما دې ښکېک ته پرېږده زه یې پرې نه ښودمه ما دا جامې وشلولې دې له به زه د باندې خورې جوړوم او ما د عمران خان پارټي قبوله کړه ما د عمران خان د پاچۍ نه معافي غواړم د عمران خان نه معافي غواړم او علماو دې لا سزا دي او نشته عمل پې نشته موږ عمران خان منو موږ علما نه منو. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد سټار یم. دا مشر چې کوم دی پرون د جی یو آی جلسې له تللی و خو هلته د هغه سره بدتمیزي شوې ده. زه به ورته همدغه رنګې ووایم ځکه چې د ده د خولې وینا ده تاسو واورېدله. وایي ما د دوی د جامو د جنډې نه جامې هم جوړې کړې وې او ډېر زیات په شوق سره راغلي وم په دې غرض چې سټیج باندې به زه هم سپیچ وکړم. خو وایي دلته کې وایي ما هر مشر ته وویل ډېر زیات کوشش مې وکړو خو چا چېرته کې اجازت رانه کړو. نو بیا دی هم په تیش کې راغلی په غوسه کې راغلی دی او کومې کپړې چې جوړې کړې وې نو هغې باقاعده په شاپر کې اچولي او د پی ټي آی سره د شمولیت اعلان هم کړی دی او د پی ټي آی نه یې معافي هم غوښتې ده او وایي چې د دې کپړو نه زه به اوس بالښتونه جوړوم بلکې دغه د جی یو آی خلاف ناربازي هم کړې ده. نو حدیث شریف دی چې وایي څوک د کشرانو باندې شفقت نه کوي او د مشرانو احترام نه کوي عزت نه کوي نو هغه نبي علیه السلام وایي زما د امت نه دی. نو دلته کې د کاکا سره د مشر سره محترم سره ډېر زیات ظلم او زیاتې شوی دی ځکه چې دا خو د علماو پارټي د پکار دی چې دغه سپین ږیري لري هم خیر دی لږ شانتي د هغه د خواهشاتو مطابق یو منټ 2 منټه یو سټیج موقع هم ورکړی وی که نه څه ضروري خو نه وه چې دوی د خپله جلسه کوله خپل مفاداتو دپاره او ده لرې یو عام کس دی ولې ده لره حقوق نه و ده لره ده سره سالفاظ نه و چې استعمال کړی وی یا ده لره د سټیج موقع ورکړی وی خو لکه دلته کې د سره ډېر زیات زیاتې او ظلم کړی دی بلکې زه به ووایم چې د ده د دغه مشرانې توهین یې کړی دی بدتمیزي یې کړې ده هغه ځکه چې په دغه پارټۍ کې دونه شانتې دغه نشته دی د خو اصول یا داسې ټیلنټس پکې نشته دی چې هغه یو معاشرې لره یو میسیج ورکړي. په کار د دغه ځای نه چې دا کاکا دونه په شوق سره راغلی و وایي چې ما انتهایي کوشش وکړو د مشرانو د ټولو سره چې ما ته موقع راکړی شي خو وایي ما ته موقع را نه کړی شوه نو ځکه هغه د پی ټي آی سره د شمولیت اعلان کړی دی او باقاعده معافي هم غوښته چې که ما په پی ټي آی پسې څه ویلي وي نو د هغې زه هم معافي غواړم د پی ټي آی نه هم او د عمران خان نه هم. ملګرو د شارټ شن کلیپس تاسو سره مې شیر کو تر بلې ویډیو خپل ورور ریاض احمد سټار له اجازت ورکوي ویډیو سره لازم مخکې شیر کړئ. د لوی الله